بل دعا چې کم د اوده کېدو په وخت کې د نبی علیه الصلاة والسلام نه منقوله ده نو هغه په روایت د براء ابن عازب رضی الله عنه کې راځي وی ان النبي صلی الله علیه وسلم اوصى رجلا نبی علیه الصلاة والسلام یو کس ته یو سړي ته وصیت کو او ورته حکم کو فقال نو ورته ویل اذا اردت مضجعك کله چې ته د خپل بسترې اراده ولري معنی د خوب اراده وکې فقل نوایا اللهم اسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. معنی صدا اللهم اسلمت نفسي إليك یا الله ما خپل ځان تا ته حواله کړې وفوضت امري إليك او ما خپل معاملات تا ته سپارلې ووجهت وجهي إليك او خپل مخ مې تا ته متوجه کړې والجأت ظهري إليك او خپل ډډه مې تا ته لګولې خپل پناه تا پورې نیسم رغبة ورهبة إليك په وخت د خوشحالۍ کې او په وخت د یری کې د تانه په وخت د تمه کې او د یری کې د تانه لا ملجأ ولا منجا منك الا الیک او نشته د زینول او نشته د خلاصې د تانه مگر الا الیک پتا باندې زین تا پورې زینول دی او تانه خلاصېدل دی آمنت بکتابک الذی انزلت او ما ایمان راوړی په هغه کتاب چې تا را لېږلې وبنبيك الذي ارسلت او په هغه پیغمبر چې تا را لېږلې نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام دې صحابي ته ویل فإن مت على الفطره کچرته ته په دغه شپه باندې مړ شي نو مړ به په دین اسلام باندې د دې دعا دا فضیلت شو چې یو سړی دا دعا ووایي او دې په دغه شپه باندې مړ شو نو په دین اسلام باندې په فطرت اسلامي باندې به دې مړي. دا روایت امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي په 6313 نمبر باندې.